ټولو نه اول صاحبانو قرآنی آیاتونه ډیر زیات دي په کراماتو د اولیاء باندې. کتا سو وګورئ ټولو نه اول په 15 سپاره کې اصحاب کهف دي، د هغوی کرامت ذکر خدای پاک جل جلاله کړی دی. مریم علیه السلام دی عیسی علیہ السلام مور مبارک ده، هغې د کراماتو ذکر الله جل جلاله په صورت ال عمران کې 3 سپاره کې کړی دی. د سلیمان علیہ السلام صحابی اسب بن برخیا په پارا نمبر 19 صورت نمل کې الله جل جلاله کړی دی. او بیا د هغې نه وروستو ابراهیم علیہ السلام چلو هغه خو نبی او پیغمبر او د هغه کور والا سارا رضی الله تعالی عنها مبارکه چې کومه مشرق کور والا سارا دا هغه ولیه وا، ځکه چې په ښځو کې نبوت نشته دی، انبیا ټول په سړو کې دي، هغه ولیه وا. قرآن کریم تاسو وګورئ پارا نمبر 12 سورت هود. په سورت هود کې چې کله جبریل علیہ السلام مبارک راغی، ابراہیم علیہ السلام مبارک له بشارت ورکي، زیاره ورکي په اسحاق علیہ السلام مبارک باندې چې خدای پاک جل جلاله د طرف نه تا ته په اولاد صالح اسحاق علیہ السلام باندې بشارتي. نو قرآن کریم مبارک کې الله جل جلاله سورت هود کی قصہ فرمائی وچ سیٹ تا د ابراہیم علیہ السلام کور والم اولاڑا وا، سارا رضی اللہ تعالی عنہ ام اولاڑا وا. اللہ پا قرآن کے دا سے فرمائی چھ وامرأته قائمة فضحکت، وچ کلی چھ دا خبر واوری دا جبریل علیہ السلام چھ ابراہیم علیہ السلام تا یہی چھ خدای پاک جل جلالہ بستال دا سارا مبارک نزوی در کئی اسحاق علیہ السلام ویدا مبارک سیٹ تا اولاڑا وا. په خلب چې دا خبره واوري دا وی چې شرم او حیا د لاس یا په خلب باندې لاس کې خدا وی خندل. فضحکت الله فرمای او څیو فرمایل چې خدای پاکه زم بوډای او ابراهیم علیہ السلام مبارکم چې دی وهذا شیخ کبیر او دام شیخ کبیر دی او نه او بیا فرمای انا عجوز زم بوډای ما. نو خدای پاکه په دی عمر کې به اسحاق علیہ السلام پیدا کړي. خدای پاک بیا څه فرمایي که پیدا شو کنا نو الله فرمایي چې دی وی چې په دی عمر کې پیدا شو ان هذا لشیء عجیب، دا کرامتم شیء عجیبی کنا. دا کرامت څه شی؟ کرامت تعریف ور تکړم دام شیء عجیب، عجیب شی وی چې الله فرمایي وی چې سارا مبارکی وی چې په دی عمر کې مم بچا پیدا شو. دا خو ډېر عجیب وی. ځکه صاحبانو ګورئ مسله ارته بیانوم. مسله څه ده؟ د زنانو یو عمر دی، هغه ته ویل کېږي په اسلام کې سن ایاس. سن ایاس بعض علما فرمایي چې دا 55 کال عمر دی او بعض علما فرمایي چې 60 کال عمر دی، بس 60 نه زیات نه دی، یا 55 یا 60 کال عمر د زنانو دی. هغه ته په اسلام کې ویل کېږي سن ایاس. ایاس ویل کېږي نا امیدای ته، دا عمر یا دا نا امیدای دی. په دغه عمر کې په زنانه باندې بیا ماهواری ناراضي، بس ختم یشي او چې ختم بډای شي بس چې ختم شي بیا ختم شي. 55 کال کې یا 65 کال عمر کې دا ختم شي. او دا یاد لري چې د کومي زنانه ماهواری ناراضي د هغه اولاد پیدا کېدی نشي. سوال لا پیدا کېږي چې داغه اولاد پیدا شي، دا سي نشي کېدای. اوس تفاسیر څه لیکلي دي چې جبريل علیہ السلام چې کله راغی ابراهیم علیہ السلام له زیاره ورک په اسحاق علیہ السلام باندې، په دی وخت کې ابراهیم علیہ السلام خو نبی مبارک دی، عمر یې څومره او کور والا سارا مبارک چې ولیه د هغه عمر څومره. نو تفاسیر لیکلی دي چې ابراهیم علیہ السلام عمر په دې ټیم کې 100 سالو او د سارا مبارک عمر په دې کې په دې وخت کې 90 سالو، 90 کاله. تاسو زمونږ په معاشره کې وزیم چې 90 کلو زنانه بچرته ډېرې کمې موجودي او که موجودي مې داسې چې د املا یا بالکل رامات ای.
90 کال عمر د سارا مبارکی دا تفاسیر لیکلی دي او 100 کال عمر د ابراهیم علیہ السلام مبارک اللہ جل جلالہ بیام جبریل علیہ السلام را لیگی پا قرآن کی او زیارے اولور کے چی تاسو با اسحاق علیہ السلام مبارک پیدا کی گی نا مبارک زکا او خندل تعجب یا وکا اماغا خبر دا جبریل علیہ السلام مبارک نفس سارا مبارک حمل شو ابراہیم علیہ السلام مبارک پاک بدن مبارک نا اسحاق علیہ السلام مبارک پا حمل باندے شو پا خیٹ باندے شو اسحاق علیہ السلام مبارک پا یو 90 کالا کے سارا مبارک پیدا شوئے دے 91 سال 92 سال عمر کی ټول تفاسیر را وخلوی گو رہے ټول تفاسیر لکلی دی چه دا کارم خارق عادت تی دا کارم دا عادت پا خلاف باندے دی گو رہے کرامت سے طویل کے گی کرامت چه عام طور باندے دا عادت خلافی عادت یہ ازما استا سوچیے چه دا سی نشی کے دے او بیام اوشی دی تا کرامت ویل گئی نو تاسو نا تپوس کرم پا یو 90 کالا او پا 92 کالا عمر کی زنانا چرتا تاسو ټول چی څومره راته ناست دي او نه بم پلارانو نیکونه اوریدلی چې په 92 کال عمر کې یو زنانا بچی پیدا شوی او سارا مبارک په 92 کال عمر کې اسحاق علیہ السلام پیدا دی ټول تفاسیر لیکلی دي چې دام د عادت خلاف دا او چې عادت خلاف یو کار وشي هغه ته کرامت ویل کېږي تفاسیر لیکي چې اسحاق علیہ السلام ولادت دا د سارا مبارک لوی عظیم کرامت